حسابهم وهم في غفلة معرضون. درود شریف و اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الانبیاء مکی سورت تے، تلاوت اعتبار سرا یوشتم سورت، نزول اعتبار سرا دریاویایم سورت. سورہ ابراہیم نرست نازل شوے. ربط ددی سورت مخ کی سورت سرا، مخ کی سورت ابتدا کے عمدہ قرآن کریم ذکرو. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ددی سورت ابتدا کے عمدہ قرآن کریم ذکر دے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. دویم دار مخ کی صورت کے تشجیع علی التبلیغ و واقع د موسیٰ علیہ السلام سرا. دی صورت کے تشجیع علی التبلیغ دا پا قصے د نور پیغمبرانو. دے مخ کی صورت کے بیان دا خلاصے دا دعوت دا موسیٰ علیہ السلام مچاغت توحید دے. فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا. دی صورت کے بیان دا خلاصے دا دعوت دا باقی پیغمبرانو دے چاغا ہم توحید دے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور بیان دا دعوت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاہا توحید دے. لکہ یو صلاة آیت کی قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. موضوع دا سورت الدعوت الى ذکر اللہ تعالی وهو القرآن. دعوت ورکی دا خدای ذکر تا چاہ قرآن دے. دعوت دا سورت نفی دا شرک فی الدعا. خلاصہ دا سورت سورت الانبیاء کے ودعوت توحید باندے دری عقلی و یولس نقلی دلیلنا ذکر کی گی. اول عقلی دلیل شپاڑس آیت کے وما خلقنا السماء والارض. دیم عقلی دلیل نلس آیت کی. دریم عقلی دلیل دیرسم آیت کی. یولس نقلی دلیلنا اول نقلی دلیل اجمالی پینزئیش آیت کی. دریم نقلی دلیل تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام. دریم واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام. سلورم واقعہ دا لوط علیہ السلام. پینزم واقعہ دا نوح علیہ السلام. شپگم واقعہ دا داود علیہ السلام. وم واقعہ دا حضرت ایوب علیہ السلام. اتم واقعہ دا اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور دا ذوالکفل. نہم دا حضرت یونس علیہ السلام واقعہ. لسم دا حضرت زکریا علیہ السلام واقعہ. یولسم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ. پا توحید بانے دا یولس نقلی دلیلنا ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دا اللہ رحمان و رحیم زشرو کم. بسم اللہ الحکم العدل اللذی تمت قدرته وعم امره. الرحمن الذي ساوى بين خلقي في رحمة ایجادی. الرحیم الذي نجا من شاء من عباده في معادی. اقترب للناس حسابهم نزدید خلق لرا وقت حساب د دوی وهم پی غفلہ او دوی پا غفلت کی دی د حساب د دوی ناموردون مخڑون کی. اقترب مانا دنا حسابهم وقت محاسبت اللہ ایاهم وقت حساب د اللہ تعالی دوی سرا. وهم دوی پی غفلت عن حسابهم معرضون مخڑون کی دی. ما یاتیہم نرازی دیتا من ذکرن سشید قرآن. من ذکرن مانا من شیء من القرآن. من ربهم د طرف د رب د دوینا. الا استمعوا مگر دوی ورته غوږ دی د نبی علیہ السلام نا.
وهم یلعبون او دی ورپسې خنداګانې کوي لاهیة قلوبهم غافلة قلوبهم غافل دي زړونه د دوی واسر النجوى الذين ظلموا او پټه کړې دا پټه خبره کسانو چې ظلم کړي دي هغه دا هل هذا نه ده دا الا بشر مثلکم مگر یو انسان دی ستاسو په شان افتاتون السحر وانتم تبصرون آیا تاسو را تک کوي جادو تا او تاسو پوهیږئ چې دا سحر دی واسر النجوى الذين ظلموا دلته مشهور اعتراض دی الذين ظلموا فاعل دا سرو دی او قاعده دا چې فاعل کله اسم ظاهر نو وحد الفعل وابدا دلته فعل ولی جمع ذکر کړی دا دیو جواب مبرد کړی دی او ابن عطیه سیبوی ته منسوب کړی دی چې الذين ظلموا فاعل دا سرو نه دی فاعل واو دی الذين ظلموا بدل من الفاعل دی ابن عطیه دا قول سیبوی ته منسوب کړی دی او د مبرد قول دی نو سوال دا چې بدل فائدہ صدا جواب دار چې د بدل فائدہ دا چې دا ښکاره کی چې دا موصوف بظلم الفاحش دی الذين ظلموا چې دوی ښکاره کی چې دوی موصوفین بالظلم دي دا بدل نه معلومیږي مبدل منه نه خدا نه معلومیږي چې دوی موصوف بالظلم دي دویم قول د ابو عبیده او د اخفش دی هغه وی فاعل د اسرو الذين ظلموا دی بدل نه دی بلکې فاعل دی او اسرو کی دا واو د جمعیت دی دا د دې قبیله نه دی اکلون البراغیس او دا لغت د از دی دریم قول د کسائی دی کسائی وی الذین ظلموا مبتدا دا مؤخرا وسر النجوى خبر مقدم دی الذین ظلموا فاعل نه دی بلکې مبتدا مؤخرا دا اسر النجوى خبر مقدم دی ولی مقدم شو د اهتمام د وجنه سرورم قول دار چې الذین ظلموا دا خبر دی د مبتدا موضوع په وسر دوی پټکړه نجوا زکه هم الذین ظلموا پینځم قول دار چې دا الذین ظلموا دا فاعل د پہلے محذوفه ده واسر النجوا یقول الذین ظلموا الا ذا الا بشر مثلکم شپږم قول دار چې دا منصوب علی الزم ده واسر النجوا ازم الذین ظلموا زبدی بیانوم دای کسانو چې کم ظلم کړي دي وم قول دار چې دلته ابعانی پټ ده نو الذین ظلموا په محل د نسب کې مفعول به ده د انی د پاره واسر دوی پټ کړه نجوا پټ خبري الذین ظلموا انی الذین ظلموا زقس کوم په دې سره کسان چې ظلم کړي قال ربي يعلم القول في السماء والارض قال پیغمبر ویلے لهم دیتا لهم پکې پټته ربي زما رب يعلم القول پویږي پوینا پاسمان نوزمکو کې وهو السميع د الله اوریدن کې د العلیم پویا بل قالو بلکې دوی وای ادغاس واحلام خیالات دی پراګندا بل افتراه بلکې د ځان نه جوړ کړي بل هو شاعر بلکې د شاعر دی فلیاتنا بیایا منتد معجزه وروړي کما ورسل الاولون لکه څنګه چې لېګل شي او ولني پیغمبران ما منت قبلهم من قريه اهلكنا ایمان نو راوړې مخکې د دینا اهل دی وی قریم چې مونږه لا کړی افهم یؤمنون دی به ایمان راوړي وما ارسلنا من نولګلی قبلک مخکتانا الا رجالا مگر سړي خزي پیغمبران نه وي نوح الی من بوحی کول دویتا فصلو تاسو تاسو کیا ل ذکر د ذکر علم د خاوندانو نا ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پويږئ
وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. دا رد دی داغه قول د دوی چې دی به ویل مال حاضر رسول یاکل الطعام ويمشي فی الاسواق. دا څنګه پیغمبر دی چې خوراک کوي او بازار کې ګرځي. الله هیڅ یو جسد نشته چې بدن دی او خوراک دی نه کوي، خوراک به خامخا کوي. وما جعلناه من ندی ګرځولي دوی جسدن اجسادن بدننا لا یاکلون الطعام چې خوراک نه کوي دا پیغمبران. وما كانوا خالدین او نه همیشه دی بلکې مرګ به په راځي. ثم صدقناهم الوعد، بیا مونږه رښتیا کړې وه د دوی سره وعده بانجایهم فانجیناهم، پس مونږ دوی ته نجات ورکو. ومن چاته نشاو چې زمونږه خوښه وه. واهلکنا المسرفین، او مونږه هلاک کړه زیاتي کوونکي المجاوزین الحد. لقد انزلنا الیکم، په تحقیق سره مونږ نازل کړی تاسو ته کتاب فی ذکرکم، په دې کې عزت ستاسو دی. قرآن هم نازل کړی فی ذکرکم فی شرفکم ان تؤمنوا، ستاسو عزت دی پکې کې ایمان راوړئ. یا فی ذکرکم مواعظکم وثناؤکم بالجمیل، او ستاسو ښه یادګیرنه ده پکې. افلا تعقلون، یا تاسو نه پوهېږئ. وکم قسمنا، ډېر مونږه هلاک کړي دي من قریة د کلو والا کانت ظالمتن چې ظلم کوونکي به و. وانشانا بعدها مونږ پیدا کړي دي پس د دې نه قوما آخرین، قومونه نور دوی په ځایونو کې به بیا اوسېدل. فلما حسوا باسنا، هر کله به چې هغوی ولید عذاب زمونږه اذا هم پس ناڅاپه په بدوی منها د دې کلي نه یرکدون تښتېدل. یهربون مسرعین، لا ترکدو متختی ورجعو، را واپس شئی لا ما هغو نعمتونو تا اترفتم پی چې مزے کړي وي تاسې پاغې کې او مساکنې کې مو کورونو ته راشئ لعلکم دې دپاره تسلون چې تاسو نه تپوس وشي. قالو دی به ویل یا ویلنا افسوس دی مونږ ته انا کنا ظالمین، یقینا مونږ وو ظلم کوونکي. فما زالت همیشه بوا تلک دعوا، همدا بلنه د دوی چې یا ویلنا انا کنا ظالمین حتی جعلناهم تر دې چې مونږ به دوی وګرځول حسیدن لو شوي خامدین میتین مړه. وما خلقنا السماء والارض، اول عقلي دلیل مونږ نه دي پیدا کړي اسمانونه او د ځمکه وما څه بینهما چې د دې دواړو په منځ کې دي لاعبین بېکاره. لو اردنا نتخذ لهوا، که مونږ اراده وی چې ونیسو بې لهوا ولد، لهو نه مراد ولد یا ښځه ده، مشغولتیا شی بچی او ښځه د مشغولتیا سیزي. لتخذناه مونږ به نیولی من لدنا هغه مخلوق نه چې کوم مونږ سره دي ولدان او هور، هور یا غلمان، هغې کې به م نیولی وی، انسانانو کې م سله نیول. ان کنا پایلین، کچرې مونږه وو کوونکي دې کار لره. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکې مونږه محو کوو په حق باندې باطل. فیدمغه، پس ماتئی دا حق دے باطل لرا. فیدمغو کی ضمیر دے حق تراجے دے، ہو ضمیر باطل تراجے دے. فیدمغو، پس دا حق باطل ختمی ماتئی پیدا ہوا، پس ناسا پا دا باطل زاحق حالک حالک شی. ولکم الویل، استاس دا پار افسوس تے مما دا سنا تسپون چتا سے بیانوئی دے مقلی دلیل. ولہو دی اللہ لرا من اغس دی بسماواتی چاسمانو کی دی والارد ازمکو کی ومن اغسو کی اندو چی دا اللہ سر دی یستکبرون عن عبادتی، تکبر نکی دا عبادت دا اللہ نا، ولا استحسرون و نسترکی کی دا عبادت دا اللہ نا. یسبیون اللیل، تسبیح بیانی دا اللہ دا شپی والنهار دا ورزی، لا یفترون و استرکی گینا کمزوری کی گینا. ام اتخذوا آلیادین ولد خدایان من الارض دزمکنا لککانی هم ینشرون، آیا دوی مڑی را جوندی کویش؟ نا. لو کان فی آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ دزمکی او خدایان اسمان کے دو گن خدایان وے ما سوا د اللہ نا، خامخا بے فساد کڑے وے. لو کان فی آلہۃ دی فعل شرط مقدم ہوئی، الا اللہ دی تتالی وی. استثناء چه د نقیز د تالی نو کې نتیجه نقیز د مقدم ناراضی. معنی دا دا لو کان فی مالیت الا اللہ لفسدتا،
لکنهما لم تفسدا فلم یکن فیهما غیر الله. فسبحان الله پس پاکی دا اللہ لرا رب العرش هغه چې رب د عرش دی پاکی دا ورته اما دا غسنا یصفون چې دوی بد صفتونه خدای ته بیانوي. لا یسألو دنه تپوس نکیږي اما په بار دا غس کې یفعلو چې دې سکی الله وهم یسألون او د دین خلقونه به تپوس کیږي چې غلط کارونه ولي کړی. ام اتخذوا آیا دین ولیدی ما سوا د الله نه الها ګن خدایان. قل ورته وای هاتو برهانکم راوړی دلیل تاسو هاذا دا قرآن ذکر ممئی نصیحت دا چا دے چې ما سره دی یعنی د امت و ذکر من قبلی او نصیحت دا چا دے چې مخکې زمانه تیر شوي پخوانو امتونو خلق بل اکثرهم بلکې اکثره د دوی لا یعلمون نه پوهېږي الحق په حق په هم موردون دی اعراض کوونکي دي مخړونکي. یعنی د قرآن کې چې سدي دا د دې امت د پاره د تیر ټولو امتونو سره مشترکات دي چې اصول دي توحید مسله. وما ارسلنا من ندلی گلی من قبل کما کستانا من رسول هیڅ یو پیغمبر اول دلیل نقلی اجمالی الا نوحی الی منگا هر پیغمبر چلے گا منگ بورت دعوی کولا انو چخینا انسان دا دے لا الہ نشت بالمعبود موجود الا انا مگر زم فعبدون زما عبادت وکي. وقال دیویل اتخذ الرحمن ولد الرحمن ولدا بچے سبحانا پاکی دا اللہ لرد بچینا بل عبادن بلکی بندگان دی مکرمون عزتمن کہ عیسیٰ علیہ السلام دے کو عزیر علیہ السلام او کہ ملیکی دی لا یسبقونہو دا ملیکین نمخ کی دا اللہ نا بالقول پوینا وهم بیمری دوی پامر دا اللہ یا ملون کارون کئی یعلم پویگی ما پاغسو بین دین چی دے دلاسنو دوڑان دی وما پاغسو خلپهم چی دین رست دی ولا یشفعون شفاعت بن کئی اللہ لمن مگر پاغ چاہ ارتدا چې الله ته خوشالي معنا دا توحید کلمه ویلي وهم دیبا من خشیتی د ویر د الله نه مشفقون ویریدون کړي. ومن یقل منکم چاچی ویل د دوی نه انی اله زمعبود یم من دون ما سوا د الله نه فذلک نجزی جهنم پس دا خبره دا چې موږ به بدله ورکو د جهنم کذالک نجزی الظالمین دارنګه بدله ورکو موږ ظالمانو ته. دریم عقلی دلیل اولم یر الذین کفروا آیا خیال نه کوي کسان چې کافران دي ان السماوات والارض چې اسمانونه او زمکه کانت رتقا وسرن ختی ففتقناهما ففصلنا بینهما من جدای را واستاد دوړ په منځ کې وجعلنا من الماء من پیدا کړی دي د وبونا کل شی نار شی حی ژوندې کومه وبچ د اسمان نه نازلېږي. افلا یؤمنون آیا دوی ایمان نه وروړي. وجعلنا من غرزولی دی پلار دی پزمکا کی رواسیاں غرونا ان تمید بکم اللہ تمید بهم اللہ تتحرک بهم چون خوزیگی پا دوی باندی. وجعلنا من غرزولی دی پیہا پا دیزمکا کی فجاجن سبولا پراخ لاری فجاجا مانا پراخا فجاجا دا صفت دی سبولن لکا سورہ نوح کی شلم آیت کے لئے تسلکو منہا سبولن فجاجا او زمخشری کشاب کی وئی شیرا فجاجا دا حال دے دے سبولن نا را مقدم شوی ذکر دے چیزو الحال نکرہ دا لاللہم دے دا پارا یهتدون چی دوی پس عملارش وجعلنا السما منگر زولے دے اسمان سقفن چت محفوظا بچ دے سقوطنا وهم دوی عنایات یادن خود قدرت دینا موردون مخڑون کی دی. وهو اللذی اللہ غزات دے خلق اللیل والنهار چشپا و رز پیدا کردے دا والشمس والقمران ورسبوک مئی کلن طول فی فلکن پخپلو افلاکو کی یسبہون روان دی یسیرون یسبہون معنی لامبو وہی نرم روان دی یدورون گرزی دا ګرځېدلې څنګه دي برابر دي حرکت کوي دا کلن فی فلکن چې شاده طرف نه وای مقشان راځي تاسو خیال کړئ کله کلن فی فلکن ته خیال وکړئ
دې قلب دې ته وایي یا عکس دې کې حرکات اعتبار نه د حروف اعتبار تاسو مقامات ویلې که نه اسر ملا ازارا ورع از المرء عصا اسر ملا ازارا ورع از المرء عصا دا شعر دی مقامات کې چې شاد طرف نه وای مکه شان راځي لکه مخ کې طرف نه چې څنګه کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد حرکت ته دی سیارو داسې دی چې کم ځینه روان شي نو بیا مکه ځي ته راځي صحیح شو نو دلته دا کلن فی فلکین دا دعوی هم داسې ذکر کړه چې د کم ځای نه شروع کړي نو آخر نه چې شروع کړي مکه ځای ته به راځي تاسو په دې خبره پوه شئ یعنی دا کلمات هم داسې راوړل چې هغه هم د مکه سیاراتو په حرکت دلالت کوي سیاره چې د یو ځای نه حرکت وکړي نو بیا مخ خپل ځای له راځي که نه نو کلن فی فلکین هم دقه شان دی کل نه شروع کړه په کاپ باندې ختم شو کاپ نه شروع شو په کاپ ختم شو شاده طرف نه کاپ نه شروع که بیا به په کاپ ختمی مخه شی به راشي وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد دا به ویلي فإنا قالوا نتربص به ریب المنون مونږ به د مرګ انتظار کوو چې ختم شي الله چې ته ختمېږي نو دوی به صفاتي دوی به تا نه مخکې تللي وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد مونږ نه دی ګرځولی چې انسان ته مخکې ستانه همیشه اوسېدل په دنیا کې افهم متا فهم الخالدون آیا کتم وفات کېږي نو دوی به همیشه اوسېږي کل نفس هر نفس ذائقة الموت سکون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر والخیر فتنه مونږ امتحان کوو په تاسو د فقر او د ضرر والخیر یو د غنا او د نفع فتنه امتحان دا امتحان دی وإلینا خاص مونږ لرا ترجعون ستاسو واپسی وی وإذا راك الذین کفروا پاوکی چې تاو ګوریا کسان چې کفر کړي یتخذونک ننسی تا الا هزوا مگر پټوکو یو بلته وی اهذا الذی داغ سړی دی یذکر الیاتکم چې تاسو خدایان بد یادای وهم بذکر الرحمن او دوی په ذکر د رحمان هم دوی یک کافرون کفر کوونکي دي خلق الانسان پیدا شوی د انسان من اجل د جلتینا سوریکم زرد چوخایم تاستا آیاتی نخی د قدرت د عذابنو پلا تستاجلون تاسو جلتی مکوئی ویقولون وی متا آزل وعدو کلبی دا وعد دا اتیان دا عذاب ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رشتہ وین کی لو یعلم الذین کفروا کچری پوشا کسان چې کفر کړي حين لا یکفونا په هغه وخت چې نه بشي بندولې د مخونو نور ولا عن ظهوري مون شاګانو د دینا ولا ينصرون نو بد دی مدد کیږي کدا شو ګوري نو یو امر عجیب وګوري بل تاتیم بغتا بلکې راضی بدوی ته قیامت ناصافا فجاءتن فتبهتهم حیران بکی دوی فلا استطيعون دوی به طاقت نه لري رد دا واپس کولو د دې ولا هم ينظرون نو بدوی ته مهلت ورکول کیږي تسلی د نبی علیہ السلام ته ولقد استهزئ برسل بتقی سرا خنداګانی شوی په پیغمبرانو من قبلک مخکستانا فحاق بالذین پیوست شپای کسانو سخیرو چې مسخري کړي وي منهم د دینا ما کانوا بیستهزئون جزاء داو کا سيزونو چې دوی به د سپور استهزاء کولا عذاب پس به استهزاء کولا عذاب په خدای راوس قل ورته وایا من یکلوکم من یحفظکم سوک تاسو حفاظت کوي باللیل والنهار د شپې او د ورځې من الرحمن د رحمان د عذابنا من عذاب الرحمن بل هم بلکې دویان ذکرهم ربهم د ذکر د رب د دینا موردون مخړون کړي ام لهم الها آیا دې د پاره خدایان شتا تمنهم چې بچ کی دوی من دوننا ما سوا زمنګنا لا یستطيعون طاقت نلري نصران پوسیم د مدد د ځانونو نو دوی ته بس مدد ورسي ولا هم منا یسحبون او ندی دوی چې زمنګنا یسحبون دوی بچ کړي بل متانا اولای بلکې مونږه پایده ورکړې د دوی ته وابام پلاران د دیتا حتا تعالی علیهم العمر تر دې چوغت شو په دوی باندې زمانہ
اپلا يرون آیا دوی نګوري ان ناتل الارض مونږ را جزمکه تا ننقصها مونږه قومو من اطرافها د اطرافو دا غینا لګ لګ زینه د کافرانو نه نیسو افهم الغالبون آیا دوی به غالبای بلکې مونږ غالبایو قل ورتو آیا انما انذرکم یقینا تاسو ویروم بالوحی په قرآن ولا يسمع الصم الدعاء او ریکان بلنا اذا ما ينذرون چې کله ویرول کیږي ولئن مستهم کچر ورسیږي دوی ته نفحتن من عذاب ربک یو زل اسانا د عذاب درفستانه نفحتن دفعتن یسیرتن یو وار اسانا یو اسانا وار من عذاب ربک لقولن خما خاب ویا ویلنا افسوس دې مونږ ته ان كنا ظالمین یقینا مونږ او ظلم کوون کی ونزع الموازین القسط مونږ بکیدو تله القسط د انصاف لیوم القیامت پی یوم القیامت پورز د قیامت کې لام په معنا د فی سره فلا تظلم نفس ظلم بنکیږي په ایسه او نه پښایت شه وان کان مثقال حبه اگر ک په اندازې د دانی وی من خردل اندس پلنا اتینا بیا مونږ برات کو پدې وکفا بنا کا پیدا په مونږه باندې حاسبین حساب کون کی ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان په تحقیق سره مونږ ورکړو موسی علی السلام او هارون لرا دسی کتاب چې فارق او د حق او د باطل په منځ کې وزیارنا وا و ذکر نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو الذين هغه پرهیزګاران یخشون ربهم چې ویریږي درب د دوینا بالغیب په غیب وهم دوی من الساعه د قیامت نا مشفقین ویریدون کی دي وهذا دا قران کریم ذکر نصیحت مبارک د ډیر خیر والا انزلنا ومن نازل کړي افانتم له من پیرون آیات یی چې د دین انکار کوونکی ای اوس نقلی دلائل ذکر کئ نقلی تفصیلی دلائل اول واقعہ د ابراهیم علیہ السلام ولقد اتینا بتقی سلام ور کړه ابراهیم علیہ السلام ته رشد او هدایت دا من قبل مخکی وکنا مونږه بی پدې باندې عالمین پویا اذ قال لي ابي وقومي باوکی چې دی ویل پلار دتا قوم دتا ما هذه التماثيل التي سديدا بوتان هغه صورتونه د بوتانو تماثيل جمع د تمثال دا ای بوتان ته چې په صورتونو جوړ کړي زیرو په صورتونو التي هغه انتم لا کیپون چې تاسو یې باغی باندې پراته د عبادت اکیپون مقیمون للعبادت قالو دی ویلی وجدنا بانا من پیدا کړی دی پلاران زمونږه لها عابدین چې دې د پاره عبادت کوونکو فقلدناهم مونږه داوی تقلید کو قال ابراهيم عليه السلام ورته لقد كنتم بتقي سرای انتم تاسوا کوم پلاران تاسو فی ضلال مبین په گمراهی لره کې کارک قالو دی ورته لجیتنا بلا قیاتار تکړه ده په حق امنت من الله بینو کتید لوب کون کنا حق دی راوړې ده کاسي لوبي وای قال مبتد ابراهيم عليه السلام ته بر ربكم بلکې رب تاسو رب د اسمانونو د زمکو ده الذي غزاد پترهن چې تماثيل پیدا کړي وانز علی ذالکم پدې مذکور سيزونو من الشاهدین د گواهانو نیم تلایق ابراهيم عليه السلام ځان سره قسم وخوړ تلایق قسم می دی په الله لکیدن اسنامکم خاما خبز ټوټه ټوټه کوم بوتان تاسو بعدن تولو پس دای چې تاسو ګرځي مدبرین شاکون کی فجعلهم وی ګردی میلې تلار فجعلهم وی ګرځول دا بوتان جزازن ټوټه ټوټه الا کبیر الله مگر غټ نه د دوی لعلهم دې د پارا الہی ارجون چې دوی د ترجو کی تبر دا غټ په سر کې واچوي دا چا کړي غټ نه تاسو کوي د بکړي مطلب الزامی جواب قالو دی ویلی من فعل عذاب آلیتنا چا بدا کار کړي زمونږ د خدایانو سره انه دې اذن پد انه لمن الظالمین یقینا دې خامخا د ظلم کوونکو نه دی قالو دی ویلی یو بلتا سمینا فتن مونږ اوریدلی دی یو ځوان نا یشکرهم چې د دې بوتانو عیبونه به بیانول یقال له ابراهیم غزوان ته ابراهیم وای دا تور چې کماده د ځوانان کوي سپینګری سم نشي کولای ځوان تور کوي ځکه همت پکې همت اس سپینګرو کې خو بیا همت کمزورې کیږي کنه هر کار چې د دین
هغې کې ځوانان مخکې خو په دې شرط چې ځوانان د دین په خدمت کې همتونه مصروف کړي همت بل ځای کې مصروف نه کړي تاسو په دې پوه شئ نو ګورئ انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدی او قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم دام ځوان وغم ځوانان قالوا دیو بلته ویلې فاتو بی راولای په دسرا لا یون الناس پسترګو د خلکو تیرا مخامخ کوي لعلهم یشهدون دې د پاره چې دوی گواشي چې د دنه سواوري قال دیو تیرے انت فالتا عذاب یالیتنا تا دا کر کړه زمونږ د خدایانو سره یا ابراهیم قال دیو تیرے بل فالو کبیروم بلکې دا کار کړه د غټ دوی آزادغه فسلوم تپوسو کوي د دینا ان کانوا ينطقون کچری خبري کوي د خاص خدایان دي کنه تپوسو کوي چې چا در سره د ظلم دا الزامي اسقاط د خصم د پاره دا دلیل وخا فرجویلان پوسیم دوی واپس خپل ځانونو سره سرونه ټیټ کړ فقالو دی ویلی ځانونو سره انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظلم کوون کیای ثم نکسو علی رؤوسهم بیا واپس کړ شو په سرونو د دوی وی ویلې لقد علمت تاسو پوهیږي ما اولا ينتقون چې دا خبرې نشي کولای قال ابراهيم عليه السلام ورته فتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه ما هغه معبودان لا ينفعكم شيئا چې تاسو فائدہ نشي کولای هیڅ شی ولا ضرركم ضرر نشي در رسولای اوفر لكم افسوس تاسو ته ولما وصل را تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه افلا تعقلون تاسو نه پوهیږئ دلیل ختم دې سره دلیل نو چې دلیل نه نو بیا شي بیا زوري بزوری استعمال طاقت استعمال نه دی طاقت استعمال قالوا دی ویری حرقوه وسوزیده وانصروا الیاتکم د خدایانو مدد وکئ ان کنتم پایرین کچری تاسو مدد کوون کی د خدایانو په خدایانو غیرت وکئ خدایان خلق خدای سره پاره چې خلکو سره مدد وکړي خو دی ول خدایانو مدد وکئ دا څه د اور روان اور سو میاشت کې بلک او دې به څنګه ورچو ابلیس راغی او ځانګو ورته جوړ کړ یو دکی ور کوي او مینځ له بورو ورسي ورسای کې بند کو مینځ وو اپارسه کې شاعر وای کنا بجرم عشق تو ام کشد ز غوغایس تو نیز بر سر بام آچی خوش تماشایس واستاد عشق په جرم وجنی سغوغا دا ته هم د بام سر تراشا عجیبه تماشا دا تبم تماشا وګوري ابل شاعر وای ګوري زده صف ما هر کی مرد غوغانس کسی کی کچھ نشود از قبیله ایمانس وای زمونږ د ډلې نو او تختای لری شي هر کی مرد غوغانس سوک چې د چغو والا نه هر کی کشتن هر کسی کی کچھ نشود سوک چې په عشق کې مړ نشي ونه وجل شي اس قبیله ایمان زمونږ د قبیلې نه ده دا بل څوک ابراهیم علیه السلام د الله په محبت کې اور ته وغورځولی شو الله وایي قلنا مونږ ورته ویلې یا نار ویورا کونی شا بردن یخ وسلاما علی ابراهیم او سالم شه په ابراهیم علیه السلام یخ هم داسې یخ چې سم یخ ابراهیم علیه السلام نه بیا چا تاسو کو ستا په ژوند کې خوږی ورځې کمی دي چې ته پکې ډېر خوشاله وای هغه چې اور کې مې کمی ورځې تیرې کړې دا ډېر جبرئیل علیه السلام ورته راغی وای زه راغلی حاضر یم خدمت څه غواړې چې زه وکړم څه حاجت دی دی ابراهیم خو خلیل وکړه خلیل پیژنئ خلیل دې ته چې یو چا سره محبت او تعلق بل چا سره نه خلیل دې ته چې د الله سره داسې تعلق چې بل چا سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کما د الله نه بغیر بل څوک خلیل نیولې نو لتخذت ابا بکر خلیلا ابو بکر به زما خلیل وي خدای الله نه بغیر بل چا سره خلت نکوم واتخذ الله ابراهیم خلیلا جبرئیل ورته وای حاجت ماته وایا نو ابراهیم علیه السلام اما الیک فلا
ته زما هېڅ حاجت نشته. وایي راته ووایه چې خدای ته یې ووایم چې خدای ته څه حاجت دي چې الله ته زه ستا خبره پیغام ورسوم. نو ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي علمه بحالي یغنیني عن سؤالي. زما په حال خبر دی، نو دا زما په حال خبر دی، ما د سوال نه مستغني کوي. سوال ته څه حاجت دی؟ هر څه منظر ګوري که منظر ګوري نو بس. نو الله بیان کوي وارادو به کیدا. ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې په څه شي الله ته خلیل ونیولې؟ وایي زما 3 کار دي. وایي ما څه چل وکړو؟ ما ځان اور ته واچاو، زوی مې قربانۍ ته پیش کړ، او مال مې میلمنو ته پیش کړ، او ښځه مې د خدای په حکم ځان نه جدا کړه، هغه شاړې ځای ته مې ورسوله. دا 4 کار مې کړي دي، نو دې وجې نه الله تعالی زه خلیل ونیولم. خلیل وارادو به کیدا، دوی اراده وکړه په ده باندې د تدبیر. فجعلناهم، پس موږ وګرځول دوی الاخسرین تاوانیان. ونجیناه، نجات ورکړه موږ ده لره ولوط، او لوط علیه السلام ته چې د ده ورارو الی الارض التي ځمکې ته بارکنا فیها چې موږ برکت اچولی په دې کې شام ځمکه للعالمین مخلوقات لره. وهبنا موږ ورکړه له ده لره اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام نافلة زائده. وکلن جعلنا صالحین، او دا ټول موږ ګرځولي دي نیکان. وجعلنا، موږ ګرځولي دوی ائمة مشران یهدون بامرنا، چې ښودنه کوي خلکو ته بامرنا په حکمونو زمونږه. واوحینا الیه، موږ وحی وکړه دوی ته فعل الخیرات، د کولو د ښو کارونو. و اقام الصلاة، او د ودرولو د مانځه. و ایتاء الزکات، او د ورکولو د زکات. وکانو دیو لنا، موږ لره عابدین عبادت کوونکي. ولوطن موږ لېږلی، او لوط علیه السلام آتیناه، موږ ورکړی او د لره حکمه نبوت و علما پویا. ونجیناه، موږ نجات ورکړی او د ته من القریة التي، دا کلي نه کانت تعمل الخبائث، چې ګنده کارونه به کول. انهم کانوا قوم سوء، یقینا دا ناکاره قوم و فاسقین د خدای د طاعت نه خارج. وادخلناه، موږ داخل کړی دی په رحمتنا، په رحمت زمونږ کې چې صادر د نبوت دی. انه من الصالحین، یقینا دی و د نیکانو نه. دا 3 نقلی دلیل په توحید. ونوحا، موږ لېږلی نوح علیه السلام اذ نادا من قبل، چې آواز یې وکړو مخکې د دې پیغمبرانو نه. فاستجبنا له، موږ مننه وکړه د ده. فنجیناه، موږ نجات ورکړه د لره والو اهل د لره من الکرب العظیم، د غم لوی نه. ونصرناه، موږ د ده مدد وکړو من القوم الذین، دا قوم نه کذبوا بآیاتنا، چې دروغ نسبتونه کړي و آیتونو زموږ لره. انهم، یقینا دوی کانو قوم سوء، ناکاره قوم. فاغرقناهم اجمعین، موږ غرق کړه دوی ټول. و داود او سلیمان، او داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام اذ یحکمان، چې کله دواړو فیصله کوله په الحرث په کرونده، د انګورو یا د غنمو د چاګړې پکې سرېدلې وې. داود علیه السلام ته راغله، وایي څنګه چل دی؟ وایي داسې زما ټول غنم یې خراب کړي دي کرونده. وایي دا ګډې والا ته دا ګډې د ده شوې، او زه ته زه د څادر واخله، زه ګډې یا پټي والا ته. بار سلیمان علیه السلام او څنګه فیصله مې پلار وکړه، بس هغه ګډې ورکړې چې به تا تاوان شوی ده، بس یم داسې راوشل. سلیمان علیه السلام ته داسې چل به وکړو، دا ګډې به د هغه سرۍ لوشي به او پی او نور څیزونه چې کوم دي وړی دا به خرڅوي، خپل تاوان به پوره کړي. چې کله د هغه تاوان پوره شو ګډې به تاله واپس در فیصله ښایسته فیصله وکړه. الله یې تحسین کوي. ګورئ اذ نفشت فی غنم القوم، چې کله ناخ داخلي شوی په دې کې ګډې د قوم. وکنا لحکمهم شاهدین، موږ وو د فیصلې د دې دپاره ګواهان. ففهمنا، موږ پوهه کړه په دې فیصلې سلیمان علیه السلام. وکلن آتیناه، او هر یو ته موږ ورکړو نبوت و علم. سلیمان د فیصلې تحسین الله کو دی، الله کې دی کسر. یو ځل داسې چلو شو چې 2 ښځې دي، ماشومان دي، ځنګل خواته دا ماشومان لوبوي. ماشومان یې وده کړي دي او دوی څه کار کوي، بس لیوه راغی او دا یو ماشوم یې وتښت، یو پاتې شو، یو لیوه ویو. د دواړو جګړه شي، یو وایي دا پاتې زما دی او بل وایي دا ستا دی.
داود علیہ السلام ته فیصله لاړه بادشاه داود علیہ السلام ورته ویلې داسې چل به وکړو دا ماشوم به دې مشرې ته ورکړو کشرې ته وایي زه به ستا لیوه وړی دی بس وایي ټیک شو را روان شو بار راوته سلیمان علیه السلام د 10 کالو دی یا د 12 وایي څنګه فیصله مې پلار وکړه وایي دا شان وایي نه بله فیصله کوم وایي څنګه نو خادم ته آواز وکړي چاړه راوړئ په چاړه څه کې وایي دا ماشوم درته نیمومه نیم به دې ویشي نیم به دې پرې شي مشره چې داود علیه السلام کمې له ورکړه ورته ډېره به ښه شي کشره ورته وایي چې چا نه ورسېد د دې دي شي خو نیمه وایي ما سلیمان علیه السلام پوه شو چې د چا د زړه ټوټه ده دې کسې بس وایي واخله بلې خو زوی نه و که نه هغې ځکه نیمه و تاسې په دې پوه شئ پې تکلیف شوی ده او دا چې سلیمان علیه السلام ته خدای بیا بادشاهي م ورکړه باد هم ورته مسخر و د مرغانو په خبرو به پوهېده مرغان به چنګېدلې دا مرغۍ دلته نه هغه به پوهېده چې دا څه وایي یو ځل یې وخندل چا ورته ولې دا چرچڼې ته وایي چې واده را سره وکړه وایي چرچڼه ورته وایي چې ستا خو کور نشته نو چېرته به اوسېږو کور دی نشته وای چرچن ورته وایي چې د دمشق په قلاګانو کې د کومه یوه خوښه یي هر یوه ټولې زما کورونه دي سلیمان علیه السلام وخندل کل خاطب کذاب هر خاطب چې ښځه ځان له غواړي کذاب دروغجن دروغ پکې مکس کوي که نه چې ښځه لاړه شي زوی له ښځه کوي نا خلکو له څه وایي د جنۍ والا زما زوی داسې دی داسې دی سم اسمان لی ورسوي یو هغه د څلورو نوم دی داسې ده که نه ده هغه هېڅ سړی نه یا نشهیي یا صحیح نو سم بزرګ دې جوړ کړي څلوېښت ورځې اعتکاف ته ناست دی داسې بزرګ دې جوړ کړي او هغه به نشه کوي کل خاطب کذاب وسخرنا ما داود الجبال مونږ تابعدار کړي وو داود علیه السلام سره غرونه یسبحنا تسبیح به بیانولې دې غرونو والطیر و مرغانو وکنا فاعلین منگو د دې کار لره کوونکي داود علیه السلام ډېر ښایسته آواز و زبور تلاوت به کو صحرا کې مرغان بلاړ بره به پې سوری جوړ کړی یو بل سره بنخطي ولاړ و د ده د تلاوت نه به یې خوند اخیست وعلمناه موږ ورښودلی و ده ته صنعة لبوس کاریګري د زغرو لکم ستاسو دپاره لتحسنکم دې دپاره چې تاسو بچ کړي من باسکم د جنګ ستاسو نه فهل انتم شاکرون تاسو شکر کوونکي ومونږ تابعدار کړی و سلیمان علیه السلام ته بعد عاصفتن چې تیز بتو شدیدة الهبوب تجری روان به و بیامري د ده په حکم الی الارض التي ځمکې ته بارکنا پیا چې موږ پکې برکت اچولی دی دا هغه جاز دا و چې باد ته به حکم وکړو دیو سره د لښکر نه به یې تخت به یې پاوا کړی و مزې به یې کولې کله به په عراق د ده ځای و شام کې به یې دغه کاوه البدایه والنهایه کې حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي قیلوله به په کابل کې کوله قیلوله به په کابل کې وکړه او بیرته به چې کوم دی شپه به په شام کې کوله او د عراق نه به را روان شو دا د یوې ورځې سفر و دا جاز کې څومره ګنټې پې لګېږي او بس دا به په هوا ته به حکم وکړه هوا به بس شی را روان کړی او بره به را روان نه الله وایي تجري روان به و بامري د ده په امر الی الارض التي ځمکې ته بارکنا پیا چې مونږه برکت اچولی په دې کې وکنا وو مونږه بکل شین پارسی ظالمین پویا ومن الشیاطین من یغوسون له او بعضې د شیطانانو نه هغه دي پیریان یغوسون له چې غوپې به یې وهلې د لره دریابونو کې ده به دریابونو کې به غوپې وهلې چې جواهر د دریابونو نه راوباسئ ویعملون عملا او کارونه به کول کارونه دون ذلک کم د دینا وکنا مونږه لهم دی لره حافظین حفاظت کوونکي و ایوب بل مونږ لېږلی و ایوب علیه السلام اذ نادا ربه په وخت کې چې آواز وکړو د رب د دتا انی مسنی الضر ما ته رسېدلی د تکلیف وانت ارحم الراحمین ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه یې بیمارم شو بچیم ټول لاړل مالم ټول لاړ سخت امتحانات په خدای راوست
فاستجبنا له منگ منن وکړه دده فکشفنا منگ لرې کا ما هغه تکلیف به په دو من ضرر د مرضنا واتیناه منگ ورکړه دلرا لو اهل دده ومثلهم معهم او په مثل دا غوی سره بچیم ورکړو د هغې په شان نورم ورکړو دوچنده رحمتا من عندنا دا مهربانی وا زمونږ د طرفه او ذکر نصیحت للعابدین د عبادت کوونکو دپاره او اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او ذوالکفل کل من الصابرین دا ټولو د صبرناکونه وادخلناهم موږ داخل کړو پی رحمتنا په مهربانۍ زمونږ کې انهم یقینا دوی من الصالحین و د نیکانو نه وظنون اذابا او د کب والا یونس علیہ السلام اذابا چې کله لاړه مغاضبا په داسې حال کې چې غوسه و فظنا د ګمان و لن نقدر علی چې الله به تنګین راولي په دو نقدر معنا دا ونه کوي چې فظنا د ګمان و لن نقدر علی چې الله به قادر نشي په چې موږ به قادر نشو په د باندې نقصان کې به پیغمبر د عقیده یې نه فظنا د ګمان و لن نقدر علی چې موږ به تنګی را نولو په د باندې الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر التقدر په معنا د څه سره ده تنګای سره فنادا فی ظلمات د تیارو کی आवाज وکړه کب تیار وا د دریاب او د شپې و چغې کړه الله الا الا انت سبحانك نشتبل معبود موجود مگر ته پاکی د تعالی را انی کنت یقینا زیم من الظالمین د ظلم کوونکو نه پزان چې بغیر د اجازت نه راوتلم ترمذی کې حدیث ده او حاکم په مستدرک کې ذکر کړي سعد بن ابي وقاص ای دعوت الزنون د زنون د یونس علی السلام دعا چې کله په دې باندې څوک دعا وغواړي الله تعالی د دعا قبلای څوک دا دعا وایي نو خدای دعا قبلای فاستجبنا له من منن وکړه د ونجینا منګه بچ کده من الغم د مصیبتنا وکذالک ننجی المؤمنین هم دارنګي منګه نجات ورکو ایمان لرونکو را درې ورځې او ورځې د کپ په خېټه کې وزکریا علیہ السلام اذنا دار بوچ کله आवाज وکړ رب دلرا اے رب زما لا تذرنی مپرک دی ما پردن تنها وانت خیر الوارثین او تغرا د باقی پاتې کې دن کې نه بچی راک فاستجبنا له منګه منن وکړه د وهبنا له یحیی منګه ورکړه دلرا علیہ السلام واصلحنا له زوجه منګه برابر کړه د ولادت د پارا بیبی ده انهم یقینا دوی کانو یسارعون جلتی کون کې په خیرات پنه کو کارونو کې ويدوننا بللو به مونږه رغبا د تمه د پارا ورهبا او خوفنا وکانو لنا مونږ لرا خاشینا جزی کون کې والتی غبی بی احسنت فرجها چې پاکیزه وا شرمګه د دې د مسیس د رجالنا د حلال او د حرامو بیبي مریم یادای فنفخنا فی امروینا منګه پوکوا پدې کې د روح زمنګنا وجعلناها منګ وګرځول دا او ابنا زوی د دې آیت للعالمین نخاد مخلوقات د پارا ان ذی امتکم امه واحده یقینا دا ټوله دې ټوله یو وانا ربکم زستاس ربیم پابدون زما عبادت کوي وتقطعوا امرهم غزکا دوی ټوټه ټوټه ک دوی امرهم کار د دین د دوی بینهم په خپل منځونو کې کلون الینا دا ټول به مونږ لا راجون را واپس کیږي فمن یعمل من الصالحات یاسو چامل وکي د نیکیونه او مؤمنون پدا چال کې چې د ایمان لرون کوي فلا کفران لسای نشته انکار د کوشش ددو و انا له کاتبون یقینا مونږه د سای د پارا لیکون کیو وحرام علی قريه او ممنوع د په یو کلی باندې اهلکنا چې مونږه هلاکو انهم لا يرجون یقینا دوی را واپس کیږي نه واپس کېدل په ممنوع دي حتی تر دې پورې اذا پتیت چرا کولو شي اجوج او ماجوج وهم دوی به من کل حدب اندارو چت زینا ينسلون جلتی سرا رواني وقت رب الوعد الحق نزدې د وعده د قیامت هغه چې رښتونه ده فایزا یا پس ناسا پدا شاخصتن بټي براوتلی ابصار الذين استرګدای کسانو چې کافران دي بټي براوتی رپي بنه نیغ بيدا سي ګوري
یا ویلنا وای به افسوس دې مونږ ته قد كنا فی غفلت مونږ په غفلت کې من عذاب بل كنا ظالمین بلکې مونږ ظلم کوونکی خطاب دی اهل مکه وتا انکم یقینا تاسی وما تعبدون تاس عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم یای انتم لا واردون تاسو باندې لرا داخلي ای لو کان هؤلاء الیا کچری دا خدایان و ما وردوها دوزخ کې بن غرزیدل خدایان بم در سره قانونم چې جوړ کړی دا وکلن طول پیا پدې کې خالدون همیشه وای لهم وی بدی تا پیا پدې کې زفیرن چغی جړه وهم دی په پیا پدې کې لا اسماوی چې ناوري ان الذين دی بیا ویلې چې خزمونګه معبودانم زینو بیا خو عیسی علی السلام او عزیر علی السلام هم ځای ته هم خلکو عبادت کوي بیا دوزخ ته ځین الله جواب کوي ان الذين خننا کسان سبقت چوڑاندې شوی لهم اوی ته مننا زمونږ د طرف الحسنا خسته کلمه پیغمبران دي اولئک دا کسانان ها د دوزخ نامو بدون لري کړل شوی دي برحمت الله لا اسمعون غی بناوری حسیسا کشاره د دوزخ وهم دی بپیما پاغس کې استاد چې سي غواړي په سمزان نا خالدون همیشي لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کوي دوی ویر لویا د قیامت وتتلقاهم الملائکه مخامخ کیږي به دي سره ملائکی او ورته وایي با هاذا یومکم الذی داستا سو غورز دا کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کیږي یومنت السما کتی سجل الکتب یاد یا ورچ مونږ برا غون کو اسمانونا کټي سجل په شاندرا غونډولو د سجل للکتب دفترونو لرا سجل ما ملائکه د دفترونو را غون یا سجل رجستر ته وای لکه رجستر کې چې څنګه پانی را غونډي شي د قشان به مونږ غرونه را غون کما بدانا اول خلق لك څنګه چې مونږ پیدا کړی ای پاول تخلیق سره نعیدو مونږ به دوپاره کو دوی لرا وعدن علینا دا وعده دا پمونګه ان كنا پایلین یقینا مونږ یو کون کې دی لرا ولقد كتبنا فی الزبور په تحقیق سره مونږ لیکری دی په زبور کې کتاب د داوود علیه السلام من بعد ذکر رسل تورات نا ذکر نه مراد تورات ان الارض یقینا د جنت زمکا یرسها عبادی الصالحین په میراث کې بوړي دا زما بندګان چې کم نیکان دي دا په میراث کې اغیل اور کوم بغیر د بدل نه لکه میراث بغیر د بدل نه نو دام د سبب بدل کې نه دا ان فی ازال بلاغن یقینا په دې قران کې لبلاغن فائدہ دا قوم لرا بدین چې عبادت کوونکی وما ارسلناک من نه لګره ته الا رحمتا للعالمین مگر مهربانی د پاره د ټولو خلکو قل ورتوای انما یوحى الی یقینا وحی کیږي ماتا انما الهکم چې یقینا معبود تاسو الہ واحد یو معبود دی وهل انتم مسلمون تاسو غاړی خودن کی فین تولوا کدیم خو ګرځي په قل ورتوایا ازنتکم زتاسته اعلان در کوم الا ثواب یو برابری وین ادری زن پویګم قریب نم بعیدن چای نږدې دا کلر دی اساتو ادون چې تاسو سره وعده کی انه یعلم الجار یقینا د الله پویږي په زور من القول د ویناګان او یعلم پویږي ما پاس تکمون چې تاسو پټوي وین ادری زن پویګم لعلو شاید تاخید عذاب فتنه امتحان لکم تاسو د پارا ومتاون پیدا الین تر وخت پوری قال رب احكم بالحق پیغمبر بو ویلې یا رب زما فیصلو کې په حق حکمت سره وربنا الرحمن رب زمون رحمان ذات ته المستعان چې دنه مدد غوښتل کیږي علامه پاس تصفون چې تاسو سبیان وای